که چیرته یو کس دا سوچ وکړي چې وس خو پشمنۍ کوه د اذان وخت نه ده، اذان ته ډېر ټیم پاتې ده، صبح صادق ته ډېر ټیم پاتې ده، دا پشمنۍ کوي، سحري خوري او خوراک کوي، اسکا کوي. ورستې معلومات ورته وشو چې اذان خو ډېر د وخته شوی و، نو ما خو چې کوم وخت باندې خوراک کوو په هغه وخت کې خو اذان شوی و، یا ما چې اسکا کوو اذان خو شوی و خو ما ته پته نه ولګېدلې. نو په داسې صورت کې هم د دغه انسان روزه ماته شوه، صرف د روزې قضایي شته، کفاره نشته. که چېرته یو سړی داسې وي چې هغه ماښام غروب آفتاب وخت نه وي داخل شوی، وسه پورې سترګه نه وي داخله شوې، سترګه نه وي لوېدلې، اذان نه وي شوی، اذان نه مخکې دا سړی روزه ماته کړي او سوچ دا وکړي چې ماښام اذان خو شوی ده، دا لمر سترګه دا خو ډوبه شوې ده، نو ورستې معلومات ورته وشي چې تا خو چې کوم وخت کې روزه ماته کړې وه هغه وخت کې خو اذان نه و شوی، هغه وخت کې خو لمر سترګه نه وه ډوبه شوې، نو تا خو غلط کار وکړو. یا داسې یو سړی د هغه ګړۍ ته ګوري، په هغه وخت کې د ګړۍ ټیم غلط وي، د ګړۍ سیل ختم شوی وي یا څه مسله وي، نو دی ګړۍ ته ګوري چې د ما د روزه ماتې ټیم خو پوره شوی ده، نو اوس خو به زه روژه ماتوم. دی روژه ماته کې ورستې معلومات ورته وشي چې تا ګړۍ خرابه ده، نو تا خو چې کوم وخت کې روژه ماته کړې وه هغه وخت کې خو یا مازدیګر و یا ماښام نه مخکې وه، خو په دې دواړو صورتو کې نو صرف د دغه روژه فاسده شوه ده، د صرف د روژې قضایي ده، د روژې کفاره نشته.